ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د دنیا د دوکي دا مختصر ژوند هر انسان باندې د اوبو په شان ته لګیا دي تیریږي. دغه دی الله جل جلاله په فضل و کرم سره بیا په موږ په تاسو باندې د رمضان میاشت راتلو واله ده. دا هم د سعادت او د بختورتوب او د نیکبختیا او د خوشبختیا یو نښه ده چې د رمضان د میاشتې راتلو ته مسلمان د زړه نه خوشحاله وي، بوج یې په ځان نه ګڼي، پیټ یې نه ګڼي، بلکې د اختر د راتلو نه زیاته خوشحالي د رمضان د راتلو دپاره پکار ده. میاشتې به ځي او راځي به، ځي او راځي به، کله د یوې میاشتې نمبر، کله د بلې نمبر، کله د بلې نمبر. دا سلسله به د قرب قیامته پورې جاري او موږ او تاسو به نه یو. دا کورونه، دا محلي، دا مارکیټونه، دا بازارونه د دنیا د خلکو نه ډکو او اوس هغه خلک نشته دي. او رمضان ځي او بیا راځي، ځي او بیا راځي. د سعادت او د هوښیارتوب نښه دا ده چې مسلمان دا د ځان دپاره غنیمت وګڼي او په دې کې ګټه وکړي. الله جل مجلوه په خپلو بندګانو باندې چې کوم احکام، عبادات، شرائع او قوانین مقرر کړي دي، که هغه د فرضو په درجه کې، که هغه د واجبو په درجه کې، که هغه د سنتو او د نفلو په درجه کې، نو دا یې د کال په دې 12 میاشتو باندې تقسیم کړي دي. او د کال په دې 12 میاشتو کې الله پاک د دین احکام خواره کړي دي. د رمضان د میاشتې فضائل، د رمضان د میاشتې احکام، د
د رمضان د میاشتې عبادات او د رمضان د میاشتې مقام عزت او مرتبه د الله او د الله د رسول په نظر کې. نو د رمضان د میاشتې د سعادت، د فضیلت، د عزت او د عظمت او د برکت یو لوی دلیل او نښه هغه دا ده چې الله جل جلاله خپل آخرنی کتاب قرآن کریم چې دا د علوم په لحاظ سره او د فضائل په لحاظ سره د مخکینو ټولو آسماني کتابونو نه افضل کتاب دی. نو دا قرآن کریم الله پاک د رمضان په میاشت کې را نازل کړی دی. دا خبره د دې میاشتې د فضیلت یو ډېر لوی دلیل دی. قرآن کریم د دې میاشتې تعارف هم په دې سره کوي. الله وی شهر رمضان، رمضان د میاشت الذي هاغه د عظمتونو د برکتونو میاشته انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن کریم نازل کړی شوی دی. او بیا په دې قرآن کریم په دې کال کې یو شپه ده چې هغه شپه د تمام کال د شپو نه اوله او افضله ده. نه هغه ځای کې بیا الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر، موږ دا قرآن نازل کړی دی د قدر په شپه کې، او د قدر دا شپه دا هم د رمضان په میاشت کې ده. د رمضان د میاشت دی یو فضیلت او د دې میاشتې په احکامو کې یو اهم حکم هغه روژې دي. بني الاسلام على خمس، نبی علیہ السلام فرمایي د اسلام بنیاد په پنځو څیزونو ایښودلی شوی دی. د اسلام پنځه بناګانې او پنځه بنیادونه وایي، یو پکې روژه هم ده. نو دغه روژه الله پاک د کال په نورو 11 میاشتو کې نه ده فرض کړې، دی د رمضان په میاشت کې فرض کړې ده. رمضان په یخنۍ کې راځي او که په ګرمۍ کې راځي، په سپرلي کې راځي او که په خزان کې راځي، خو بس روژه به مسلمان نیسي د رمضان په میاشت کې. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای ایمان والو پتا سو روژه فرض کړی شوی ده لکه څنګه چې دا روژه په مخکینو امتونو باندې فرض کړی شوی. نو د اسلام د دې اهم رکن او د اسلام د دې اهم بنیاد د فرضیت دپاره د دغه میاشتې انتخاب دا د دې میاشتې د عزت او د فضیلت یو ډېر لوی دلیل دی. الله پاک دې د قرآن کریم برکات هم موږ تاسو ته نصیب کړي، او الله دې د روژو برکات او انوارات هم موږ تاسو ته نصیب کړي. په دې عباداتو کې
یو عبادت دی او سنت دی او په احادیثو کې دا غي ډیر زیات فضائل راغلي دي او ډیر اجرونه د الله پیغمبر ذکر کړی دي او دا هغه نوم دی اعتکاف. اعتکاف درې قسم دي، یو واجب دی او یو نفل دی او بل سنت دی. د سنت اعتکاف د پارا الله پاک د رمضان د میاشتې انتخاب کړی دی. سنت اعتکاف رمضان د میاشتې نه علاوه په نورو میاشتو کې نه ادا کی. حدیث کی راضی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. مدینه منوره ته چې د الله پیغمبر لاړو او د هجرت په دویم کال باندې د الله د اړخ اور باندې د رمضان د مبارک میاشتې روزي فرض شوې، نو د هغه کال نه د زندګۍ د اخر کال پورې هر کال د الله پیغمبر په خپل جماعت کې اعتکاف کړی دی. یو دوه ځله پاتې شو او چې دې پاتې شو نو بیا یې د هغې قضا راوړله. د قضا په ذریعې سره د هغې هغه کمې پوره کړه. یو ځلې د رمضان په میاشت کې د مکې مکرمې د فتح کېدو جنگ را پیښ شه، غزوه فتح مکه. نو په دغه کال نبی علیه الصلاۃ والسلام په جهاد کې مشغول او د رمضان میاشت په جهاد کې تیر شو، نو اعتکاف یې اونکړی شو. او یو کال نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعتکاف لپاره په جمعات کې د پوزکی خیمه جوړه کړه. عائشہ صدیقی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښته که ستاسو خوښی نو زه به هم اعتکاف ته کښېنم، زه به هم یو کوټنۍ جوړه کړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام اجازه ورکړه. د بیبیانو او خاص کر د بنو د یو بل سره سیالي وي. نور ازواج مطهراتو چې د عائشې صدیقې د حجره ولیده او پته ولګېده چې دی خو اعتکاف ته کښېني، نو دوی د الله د پیغمبر نه اجازت نه وغوښتې. دا یې خیال و چې عائشې ته اجازت ورکړی دی بس موږ ته به وي. نو نور بیبیانو ځان دپاره په جومات کې خیمې ولګولې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات کوټې دا د مسجد نبوي په غاړه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د کور نه راووتلو او خپل جومات ته راننوته، نو جومات کې بلا خیمې لګېدلې، نو ودرېده وی البر یریدنا، دا زنانا چې دي دا خیمې جوړې کړي دي دوی د نیکي د ثواب اراده لري. او بیا د الله پیغمبر حکیم عائشې صدیقې ته وی چې ته خپل خیمه ورانه کا. چې عائشې صدیقې خپل خیمه ورانه کړه، نو د عائشې صدیقې د زړه د ساتنې لپاره د الله پیغمبر د اعتکاف خپل حجرم ورانه کړه او اعتکاف یې ونه کړه.
او چې د الله د پیغمبر حجره مورانه شو د عائشې صدیقې نو بیا نور ازواج مطهرات خپل حجره په خپل باندې ختمې کړي. دا دوه سره اعتکاف پاتې شوی دی. بیا یو ځل چې څنګه روزه تیر شو د شوال په میاشت کې ورپسې د الله پیغمبر له سورې اعتکاف وکړو قضا یې راوړله او په بل ځل بیا په راتلونکي رمضان کې د لسو ورځو په ځای باندې 100 ورځې اعتکاف د الله پیغمبر وکړو. یو د موجوده رمضان اعتکاف او یو د تیر شوي قضا. نو دا اعتکاف چې یو سنت عمل نه او د الله پیغمبر هر کال یې کړی دی د دې دپاره الله پاک د رمضان له میاشتې انتخاب کړی. دا هم د دې د عظمت او د فضیلت یو لوی دلیل دی. په عباداتو کې یو عبادت دی او نوم یې دی ویتر او حکم یې دا دی چې دا واجب دی. ویتر اصل کې د عربی په ژبه کې طاق ته وایي، طاق ته، او د دې د رکعتونه طاق دي 3 دي نو ځکه ورته ویتر وایي. او حکم یې دا دی چې دا واجب دی. خو د رمضان فضیلت برکت او عظمت دا دی چې ټول کال 11 میاشتې د ټولي دنیا مسلمانان ویتر ځان له کوي او د ځان له ویترو د کولو ثواب د یو برابر دی. او د رمضان د میاشتې د عزت او د عظمت او د حرمت د برکت د وجې نه د تمام دنیا مسلمانان په خپلو جماعتونو کې په خپلو امامانو پسې د ویتر لمونځ په جمع سره کوي. نو دا عزت الله دې میاشتې ته ورکړی. او چې په نور کال کې ځان له ثواب د یو او چې د رمضان په میاشت کې په جمع سره شه نو ثواب په 25 او 20 شو. دا عزت الله دې میاشتې ته ورکړي. او د رمضان د میاشتې په احکامو او په فضایلو کې یو حکم او یو فضیلت دی چې په دې منځونو کې یو منځ دی او هغه سنت دی او د هغه منځ نوم دی صلاة التراویح. صلاة التراویح. تراویح دا د عربی په ژبه کې د جمع لفظ دی، د جمع صيغه ده او د دې مفرد راځي ترویحه. د تراویح مفرد راځي ترویحه او ترویحه اصل کې وایي راحت حاصلولو ځان دمه کولو ته. او طریقه دا ده چې د تراویح 4 رکعات مونږ چې مسلمانان وکي د هر 4 رکعاتونو بعد به لږ شانتي کینی دمه به وکي او استراحت به حاصل کی. په دې وجه باندې دې ته صلات تراویح وایي. مکه مکرمه کې به چې صحابه کرامو تراویح کولې 4 رکعات به وکړه او مسکه به د میټې مراغه نو صحابه کرام خو د ثوابونو په ګټلو کې حریصو نو زر به په دې مسکه یو طواف وکړلو. مدینه منورې ته چې کله صحابه کرام لاړل نو مدینه منوره کې خو اعتکاف نو تراویح په مکه کې هم کې دي او تراویح په
مدینه کې هم کې دي چې کله فرض حکم راغی د الله داړه نو بیا به صحابه کرامو چې 4 رکعاته مونځ وکړه نو د دمی په وخت باندې بیا وی چې اسی ځان د مکونو راشه فایده والا صحابه کرامو خو به یو لحظه یو سکند او منټ فزوله نتیراولو قیمتي کولو به ناغي به زر ودرګنه 4 رکعاته نفل مونځ به په دې منځ کې وکړه نو د دې وجنه په دې امامانو کې یو امام دی امام مالک رحمه الله او د تراو په باره کې دا هغه یو قول نادي چې تراوی 10 رکعاته نه دي بلکې 36 رکعاتونه دي څو دي 36 رکعاتونه هغه سلور پکې دا هغې تراویحین بعد هغه نوافل هغه پکې شمال نو غرض دغه مونځ د دې حکم مونځ دا دی چې دا سنت دی او دویم حکم یې دا دی چې سنت دی خو په جمع سره او دریم حکم یې دا دی چې دا اولا او افضل دی په جماعت کې او بل حکم یې دا دی چې د تراو سره په دې تراو کې د قرآن کریم ختم قراءتا او یا سماعا دا هم سنت دی نو یو صلات کسوف او بل صلات استسقاء دا دوار سنت دی دا هم په جمع سره کیږي خو صلات استسقاء په بیابان کې کیږي او صلات کسوف په جمعات کې کیږي او دریم د تراویح دا مونځ چې دا سنت دی دا هم د ټولې دنیا مسلمانان خپل جماعتونو کې په جمع سره کوي نو دا عزت د تراویح مونځ د کال په نور 11 میاشتو کې نشته دی او سنت مونځ په جمع سره د کال په نور 11 میاشتو کې نشته دی دا عزت او دا عظمت او دا برکت الله پاک رمضان دی میاشتې ته ورکړي